जी कम नंबर حدیث ته یاد درته حدیث نمبر کم یاد ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حدیث نمبر ویشتم دا اصل الفصل الثانی دا کتاب الایمان دا حضرت ابو امامن روایت دے وعن ابی امامتا ویروی عن ابی امامتا رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان دا الفاظ ہوئے تا سٹول پر سریکا دا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی دے ډیر صاحب کرامت صحابی وو د خپل یو قصه کوي یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ز خپل کلی ته ولېږلم چې لاړ شو کلیوالو ته د دین دعوت ورکړه و چې د لاړم هغې ټول په ما پسې خندل او په زیره دي چې د ما خبره ومني الټه زما بیزتی او زما چې کوم دی نو د خفه کولو خواریه وکړو وایي زه تږی شوم اوبه مې ترې وغوښتې نو چې اوبه مې ترې وغوښتې نو د اوبو راکولو په ځای باندې یو بل ته یې وایي چې دله اوبه ورنه کوي مه کوه چې تږی ایسته مړ شي بیا وایي ما سره سړی و نو بس هغه مې په ځان راواچېل او ایسته پرېوتم اوده شوم د شپې په دې خوب کې وایي یو ډېر بهترین شخصیت زما خواله راغو او ما ته یو پیالې راکړه چې مو دا اوبه وڅښه وایي ما چې هغه اوبه وڅښې نو د هغې نه وروسته بیا ما ته چېرته تنده نه ده محسوس شوې او موړ به هم وم او تنده به مې هم ختمه شوې وه وایي بیا چې وروسته بل چا خواله لاړم نو هغې راله خوراک له شوده راواخېسته وایي ما ورته وویل چې زه نسکم نسکل کوم نو بس کم نو ډوډۍ خورم زه موړ یم وایي خلکو ما ته وایي چې څنګه ته خو د لوږې د لاسه داسې شوی وې د تندې د لاسه وایي ما ورته خپله خېټه ښکاره کړه چې تاسو وګورئ زما دا خېټه دا وږې ګېډه ده تاسو وګورئ داسې ډکه شوي وایي د هغې اوبو څښلو د لاسه زما الله تعالی داسې حل کړه و چې بیا لوږه او تنده زما ختمه شوې وه وایي زما دا حالت چې هغه قوم ولید وایي ایسته ټول مسلمانان شو یعنی ډېر صاحب کرامت صحابي دی هغه قصه کوي فرمایي چې قاله دی وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من کم سړي چې احب محبت وکړو لله د الله سره من احب شیئا لله چا چې خوښ کو یو څیز د الله دپاره و ابغض شیئا لله دا شیئا پکې پټ په معنا کې ځان له وایه و ابغض او بغض یې وکړو نفرت یې وکړو د څه شي سره لله د الله دپاره و اعطوا او ورکړې وکړه د څه شي لله د الله دپاره و منع او منع وکړه د څه شي لله د الله دپاره فقد یقینا استکمل هغه مکمل کو الایمان خپل ایمان تاسو ته که یاد موږ په اول سر کې ویلي چې ایمان څه د پاسه او یا شعبې لري غټه شعبې چې ده نو هغه د توحید اقرار د شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ده او وړوکې درجه کومه یو ده اماطة الاذى
عن الطريق. په دې کې دا ټول رال نو دلته دا سلور عملونه چې دي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړه چې دا سلور به طور خاص د وکړه نو دا داسې دي چې دا د زړه حصه ده. محبت دا د زړه خاصه ده، بغض او نفرت دا د زړه خاصه ده، او د چا د پاره ورکول یا د الله د پاره ورکول او منع کول دا د زړه خاصه ده. نو دا د زړه خاصه ده په دې وجه باندې چې د زړه پټم د الله د پاره شو، ښکارم د الله د پاره شو، نو دې سړي خپل ایمان څخه مکمل کړ. نو په دې وجه باندې موږ او تاسو په دې حدیث کې یو فائدہ دا شوه چې که مونږ د چا سره کینو پاسو یا هم څوک خوښي سم ناخوښي نو چې په هغې کې زموږ پیش نظر صرف داسې دي چې په دې کار کولو باندې الله خوشحالیږي که خفه کېږي پې. په دې ټیم کې پیسې لګول یا خپل صلاحیتونه خرچ کول، چاله څه ورکول، په دې الله خوشحالیږي که خفه کېږي پې. دغه ځای کې پیسه نه لګول یا خپل صلاحیت نه لګول یا خپل وخت نه لګول، په دې باندې الله خوشحالیږي که خفه کېږي. که په دې محبت کې، په بغض کې، په ورکړه کې، په منع کې د یو سړي فکر دا و چې د الله تعالی خوښه څه ده، بس د دې سړي ایمان څه شو، مکمل شو. نو من هغه سړی احبه چې خوښ کي څه شی لله د الله دپاره، و ابغضه او یا بغض وکي د چا سره لله د الله دپاره، و اعطا او ورکړه د څه شي وکي چاله لله د الله دپاره، ومنع او منکی او شی لله د الله دپاره، فقد یقینا استکمل د مکمل کو الایمان خپل ایمان. رواه ابو داود، دا حدیث ابو داود نومي کتاب نقل کړي، ورواه الترمذي او ترمذي کتاب هم نقل کړي، خو د چا نه نقل کړي؟ عن معاذ بن انس. دی کتاب والا د ابو داود نقل کړي د ابو امامه نه، او ترمذي نقل کړي د چا نه؟ د معاذ بن انس نه. مع تقدیم و تاخیر. تقدیم تاخیر مطلب څه؟ یا دا چې داسې احب لله او ابغض لله دا وروسته دی، او اعطى لله و منع لله دا مخکې دی. وفيه قد فقد استكمل ایمانه. او په هغې حدیث کې د الفاظ اخري داسې په دې کې داسې راغلي چې استکمل الایمان، کامل کو هغه کامل ایمان، بل هغه یو د ایمان کمال دی، یو د ایمان مطلق ایمان دی. نو هغه کامل ایمان سره مکمل ایمان شو، او په دې لاندې کې راځي استکمل ایمانه، خپل ایمان مکمل کړ. یاد شو. ورپسې حدیث کې دا د حضرت ابو ذر نه روایت دی رضی الله تعالی عنہ. ابو ذر مشهور صحابي دی، مخکې مونږ تعارف د هغه ویلی و. دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې افضل الاعمال، بهترین په عملونو کې اعمال خو ډېر دي، خو افضل الاعمال بهترین عمل الحب فی الله، محبت کول دي د چا سره، فی الله د الله په حق کې، والبغض فی الله او بغض د الله په حق کې. څه مطلب؟ دلته کې ویلی چې بهترین عمل د الله دپاره محبت د چا سره او د الله دپاره نفرت د چا سره دی. بل دی کې چا تپوس کړی بهترین عمل کم یو دی؟ پیغمبر علیه السلام ورته وی ایمان، او د ایمان نه وروسته بیا جهاد. بل دی کې راځي په خپل وخت باندې مونځ. نو دا الفاظ څه مطلب شو؟ نو علما وایي د دې نه مخکې من ټکې ځان له پکې په معنا کې پټ ووایه، داسې ووایه چې من افضل الاعمال. افضل اعمال خو ډېر دي، خو په افضلو اعمالو کې یو افضل عمل څه شی دی؟ الحب فی الله والبغض فی الله. نو په معنا کې چې من وسره یو دی کې، په معنا کې هسې نه چې په ټکي کې وسه ودلې کې، په معنا کې چې وسره کې نو بیا به ټیک شي چې او نور هم ډېر بهترین اعمال دي، خو په دغه بهترینو اعمالو کې یو بهترین عمل څه دی؟ الحب فی الله والبغض فی الله. د الله د وجه نه د چا سره محبت کول، او د الله د وجه نه د چا سره نفرت کول. کافرو سره نه لګي، ولې؟ ځکه چې دا د الله مخالف، د الله د دین مخالف دی. دیندارو سره لګي ځکه چې دا د دین دپاره خواري کوي. تاسو مونږ چې زموږ په دې علاقو کې چې خلک جماعت اسلامي والا سره منډې ترلې وي او دا اجتماعګانې کوي، دا درسونه کوي، ووټونه وله ورکوي، نو دا ولې ورکوي؟ وایي دا د دین د غلبې دپاره خواري کوي. نو ګوره چې دا د دین د غلبې دپاره خواري کوي او ته ورسره کښېنې پاسې دي ته څه وایي؟ حب فی الله. او د دې په مقابلې کې بعض خلک داسې دي چې هغه په هر ځای کې په اسلام پسې ملنډې کوي، په مولا پسې ملنډې کوي،
نو چې ته وی واورې نو بس بیا به ستا نفرت پیدا کېږي. ولې ته نفرت پیدا کېږي؟ یا د څه بې شرمه خلک دي، دی خو په مولا پسې ملنډې، په اسلام پسې ملنډې، په کتاب پسې ملنډې، دا د سړي زامن دي. نو دلته کې نفرت پیدا کېږي. دغه څه وجې نه دا نفرت پیدا کېږي؟ البغض فی الله، د الله د وجې نه بغض پیدا کېږي. افضل الاعمال یعنی من افضل الاعمال، په دې افضل په اعمالو کې الحب فی الله، یو الحب فی الله دی، والبغض فی الله، بل پکې بغض فی الله دی. رواه ابو داود. یاد شو؟ حضرت ابو هریره نه بل حدیث روایت دی، دا 3 نمبر حدیث 29 نمبر ته ګوره. وعن ابي هريره، د حضرت ابو هريره روایت دی، قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل المسلم، مسلمان، من اغسړی دی، سلمه چې محفوظ یي، المسلمون نور مسلمانان، من لسانه د جبې د شرنا، ويده او د لاس د شرنا. نو دلته کې خو موږ په نورو دغونو کې د مسلمان ډېر تعریفونه وویل، دا خو یوازې دا خو نه ده. نو موږ به داسې ووایو چې د کامل مسلمان نښه دا ده. څه شو؟ د کامل المسلم الکاملو، کامل مسلمان هغه دی سلم المسلمون چې محفوظ وي مسلمانان، من لسانه د ژبې شرنا، ویده او د لاسو د شرنا. شرونه 2 قسمه، یو په ژبه باندې د سړي خلاف د دروغ او الزامات دي، کنځلې کول دي، غیبتونه کول دي، الزامات لګول دي، او یو چاله عملا تکلیف رسول دي، نو په لاسو کېږي. نو په دې وجه باندې د ژبې ځان له ذکر وشو، د لاسو ځان له ذکر وشو. والمؤمن او مؤمن سړی، یعنی مؤمن نه مراد څه؟ المؤمن الکامل. برمویل المسلم الکامل، دلته وایو المؤمن الکامل. من هغه سړی دی امینه چې خلکو امین ګڼلی، امینه امین ګڼلی د لره الناس خلک، خلکو دی امین ګڼلی. امین څه ته وایي؟ خپل محافظ، د خپل حقوق محافظ یې ګڼلی. علی دمائهم، د خپل وینو هم، و اموالهم او د خپل مالونو هم. مسلمان هغې ته وایي چې هر سړی خپل مال د ده نه محفوظ ګڼي او خپل ځان هم د ده د شر نه محفوظ ګڼي. یعنی مسلمان مؤمن هغه دی چې هغه دونه شریف النفس وي چې د هغه خواته چېرته مال له چا پروت وي، نو دی وایي دا هغه ورته څه نه شي ویلی، او ده ښه ده چې د هغه سره یې خیر دی، دا لکه چې د ما په جب کې. و اموالهم او مالونه د ده. والمؤمن او مؤمن سړی من هغه دی امینه چې امین وګرځي د لره، یعنی محفوظ وګڼي د ده نه الناس خلک، من علی دمائهم مالونه خپل، امین وګرځي د لره خلک علی دمائهم په خپلو وینو، و اموالهم او په خپلو مالونو. رواه الترمذي، دا حدیث ګرځولی دی، نقل کړی دی ترمذي او والنسائي او نسائي. وزاد البيهقي في شعب الإيمان، او بيهقي کتاب والا په شعب الإيمان کې دا حدیث نقل کړی دی بروایت فضالتا. دلته دا حدیث چا نقل کړو؟ ابو هريره نقل کړو. او بيهقي امام بيهقي په شعب الإيمان کې چا په نقل باندې په روایت نقل کړی؟ د فضاله. خو الته وسره یو ټکی اضافه کړی، لکه داسې دی المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم. او بیا پس یو جمله بل ویل چې والمجاهد من جاهد نفسه في طاعت الله. والمجاهد او مجاهد سړی یعنی مجاهد کامل سړی، من هغه دی جاهد چې هغه جهاد کوي نفسه د ځان سره، فی طاعت الله د الله په تابعدارۍ کې. پرون موږ ویلو د جهاد قسمونه، جهاد د ځان سره، جهاد د ځان سره. د ځان سره جهاد مطلب دا چې د خپل زړه خواهشات کنټرول کول، خپل د دماغ منصوبې کنټرول کول. نو جاهد نفسه دی جهاد کوي د خپل ځان سره، د خپل نفس سره، فی طاعت الله د الله په تابعدارۍ کې. والمهاجر او مهاجر سړی من هغه دی هجره چې هغه پرېږدي الخطایا ګناهونه، خطاګانې و ذنوب او ګناهونه. خطایا نه مراد واړه ګناهونه، او د ذنوب نه مراد څه شو؟ غټ ګناهونه. واړه ګناهونه هغې چې په هغې باندې سزاګانې ډېرې نه وي، او غټ ګناهونه هغې چې په هغې باندې دنیوي سزاګانې په الله تعالی مقرر کړي. نو مهاجر سړی که ښځه یو که سړی دا هغه دی چې د وړې ګناه نه ځان ساتي او د غټې نه ځان ساتي. او مجاهد سړی هغه دی چې د الله د تابعدارۍ سره دپاره خپل ځان
د الله په تابعدارۍ کې ورکوي او په خپلو خواهشاتو پسې په دې پسې نه ځي. والمهاجر مهاجر من هغه سړی دی هجره چې هغه پرېږدي الخطایا واړه ګناهونه والذنوب او لوی ګناهونه ټول. یاد شو. وعن انس او بل حدیث نقل کوي انس رضی الله تعالی عنہ. وعن انس یعنی ويروي عن انس او دا راوی نقل کوي دا حدیث د چانه د انس نه. قال دی وی قلما لغذل د شوی د خطبنا چې موږ ته تقریر کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم او الا مگر قال دا حدیث به پکې وایو چې لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. موږ ته به په هر تقریر کې نور نصیحتونه موکړو خو یو به پکې دا کو چې لا ایمان یعنی ایمان نه دی یعنی لا ایمان علی وجه الکمال ایمان مکمل نه دی. که سړی داسې وایي چې ایمان نشته په چا کې چې امانت نشته نو بیا خو موږ ډېر امانتونه ضایع کړي دي بیا موږ یو هم ایماندار نه. په دې وجه باندې علما وایي چې موږ په ګناهونو باندې سړی کافر کولی نه شو. نو چې په ګناهونو کافر کولی نه شو د لا ایمان مطلب څه شو؟ لا ایمان علی وجه الکمال لا ایمان علی وجه الکمال یعنی مکمل بیمانه نه دی بیمانه دی لمن هغه سړی لا ایمان نشته کامل ایمان لمن په هغه چا کې لا امانت له چې هغه اړولې د امانت خیال نه ساتي لا امانت له چې هغه د امانت خیال نه ساتي. امانت اصل کې خو منګه استعمالو په پیسو کې چا سره پیسې کې دی وې دا بس ستاسو کوي چې ما د نو غوښتي بیا به راکې منګه امانت دی ته وایو. په احادیثو کې او د قرآن په الفاظو کې د اماناتو ډېر قسمونه نور هم دي. لکه یو حدیث کې راځي المجالس بالامانه د مجلس خبره دام امانت دی. تاسو په دې خپلو معاشرتي ژوند کې کله یو زنانه راشي نو هغه دې بلې ته وایي خورې تا ته یو خبره کومه خو چې چا ته ونه وایي خو داسې چل شوی نو هغه بله چې دی نو بلې ته وایي چا ته ونه وایي خو ما ته پلانۍ داسې ویلي نو داسې چل وکړو دې د هغې د محفل خبره پاش کړه نو د امانت په دی څه وکړو خیانت یې وکړو نو چې خیانت یې وکړو نو د دې نه ایمان څه شو رخصت شو ته لاړو. نو په دې وجه باندې که څوک ځان کامل مسلمان ساتل غواړي نو په خبرو کې به هم د امانت خیال ساتي. دغه شانې علما وایي دا کله چې سړی چا سره مشوره کوي مشوره یو سړی راشي او د بل نه مشوره غواړي نو دا مشوره هم امانت دی دا مشوره هم سره امانت دی ځکه چې که فرض کا تا د مشیر کم سړی چې مشوره ورکوي او دا کم سړی چې مشار الیه دی دا چاله چې مشوره ورکولی کېږي دا دواړه دی چې د یو بل نه مشوره غواړي نه نو بیا خو کار سر ته نه رسي نو چې کار په صحیح طریقې نو بل ملګري نه به پکې تعاون اخلي نو هغه در نه تعاون والي او ته ولې غلطه مشوره ورکړي نو دا تاسو وکړو دا ته خیانت وکړو نو مشوره هم چې د نه څوک والي صحیح مشوره به ورکړي. دا اکثر په دې رشتو کې دا ښځې چې نو دا داسې کوي که نه دا د تاسو ته د دې لپاره وایم چې تاسو کشران یې نو چې تاسو ته پته ولګي. یو سړی به وایي چې یاره زه د دې پلانۍ سړي د لور سره یا د زوی سره رشته کول غواړم دا څنګه خلک دی نه دی ورته غیبت شروع کړي. ولې ورته غیبت شروع کړي؟ مطلب یې دی چې دا ورسره دا رشته ونه کړي. حال دا دی چې دا دې څه وایي نو دا هغه شانتې نه وي نو ده څه وکړو ده پرې مشوره کې څه وکړه خیانت یې وکړو. چې خیانت یې وکړو نو لا ایمان لمن لا امانت له نشته دی کامل ایمان د هغه چا چې په هغه کې د امانتدارۍ خیال نشته. دا خلک وایي یاره پلاني سړي چې دی نو رشته کوله او د پلانې قسم خلک غواړي او پلانې غواړي. زموږ یو مرګي ډېر ښایسته تبصره په دې کوله ویل چاته خپل قسمت نه معلوم ځکه دا ګرځي په سلو ځګونو کې یو ځای کې بل ځای کې بل ځای که چاته معلوم وي چې د ما قسمت الله دغه سړي سره لیکلی یا دغه جنۍ سره لیکلی لیوانی و چې په کور نه ګرځېدو یو کر ډالۍ وړه او بل کر ډالۍ وړه دا په خپل قسمت پسې ګرځي هغه د قسمت ځای ده ته نه معلوم چې کوم دی کې د قسمت لګېدلی دی. نو په دې وجه د الله تعالی نه د خپل قسمت دپاره بهترین محلات غواړی الله تعالی ورکوونکی دی. نو لا ایمان نشته دی کامل ایمان لمن د هغه چا دپاره لا امانت له چې په هغه کې د امانت خیال نه وي. دغه شانې د امانت یو ذریعه چې دا نو هغه په دې تا ته څوک څه کار راولی کړي مثلا حکومت ولګي او تا په یو سکول کې استاد یا استاده کې په یو اداره کې بابو یا کلرک کې منیجر دی کې
یا په یو کار دی ولګي یا مزدور دی هغه ته سړی کار حواله کړي چې دا کور به مې جوړ کړي او دی هغه جوړوي او په ښکاره صحیح کار کوي او پټ ډډې پرېږدي ډډه ورانې کوي نو دا څه کوي دا کم اعتماد چې پې شوی دی هغه اعتماد سر ته نه رسوي نو دا په امانت کې څه کوي خیانت کوي نو په دې وجه باندې چې کم کار درته حواله شي که په کور کې که په سکول کې هغه کار پتا باندې که استاد درته حواله کړی استاد درته څه کو دا پته یې اعتماد کړی که منیجر درته حواله کو در باندې منیجر اعتماد کړی که د حکومت چا حکمران درته حواله کو نو داسې شی دی دا هغه دغه شانې دا هم امانت دی چې کله د وټونو ورځې راشي نو په دې وټونو کې خلک بیا لګیایي ځان نه مشر نیسي او د ده په وټ باندې دا مشر جوړیږي نو چې کومه ښځه یا کم سړی دا خپل وټ داسې چاله ورکړي چې په تندر یې مه وله مړه خو یو کاغذ دی چاله به دې ورکوو جدله دې ورکوو نو ده څه وکړو د خیانت وکړو ولې حکومت په ده اعتماد وکړو چې موږ ستا په مشوره باندې ممبر نیسو ته څه وایې چې څوک ممبر ښه دی چې هغه زموږ د حکومت وچلوي نو چې ته دا پاڼه وګڼې او په صحیح طریقه باندې استعمال نه کړې نو ستا په وجه باندې به یو داسې سړی ممبر شي لکه په دې زمانې کې چې زموږ د دیر دا ممبران دي بیچارهګان چې دي نو بس ایسته دي نو دغه شانې داسې کار به چرته هم نه کوئ چې په هغې کې تاسو ته څه ذمهواري اوله شي او سرته د رسولو په ځای باندې پای کې خیانت کوئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا ایمانه نشته دی کامل ایمان لمن د هغه چا لا امانت له چې نه امانت ساتل په هغه کې ولا دین او نشته دی دین لمن د هغه چا لا عهد له چې هغه د وعدې خیال نه ساتي دا وعده کله د الله سره چې مونږ کوم ویلي الله مونږ ته وی لا اله الا الله محمد رسول الله نه وروسته منځونه به کوئ روژه به نیسئ حج به کوئ زکات به ورکوئ او بیا د اسلام نور کم هدایات چې دي هغه به خپلوئ او مونږ د هغې هدایاتو د خپلولو په ځای باندې د هغې مخالفت کوو نو دا مونږ د الله څخه کړي وعده سرته ونه رسوله نو مونږ د الله څخه عهد شکني وکړه کله کله مونږ په خپل منځ کې د یو بل سره عهد شکني کوو یو بل ته وایو هلکه دا کار به داسې وکړو بیا ځان له پټې بل شان وکړم دا مونږ د خپل ملګرو کې د یو بل سره عهد شکني وکړه دغه شانې کله پلار د بچي سره بچی د رور سره دا عهد شکنیانې کوي نو لا دین نشته دین لمن د هغه چا لا عهد له چې نه د وعدې خیال ساتل په هغه کې رواه البیهقي فی شعب الایمان یاد شو دغه شانې په دې ورپسې فصل ثالث موږ مخکې ویلو بس دی که ویم زه واړه